بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې 138 نمبر سبق دی، یعنی 138 نمبر، او الدرس الثاني والثلاثون 32 نمبر درس دی. په 32 نمبر درس کې زموږ 2 سبقونه شوي دي او نن دریم سبق پکې دی المکالمه د یوې استاذي او د یوې شاګردي، یعنی معلمه استاذه او معلم تلمیزه شاګرده. د دې دوانو په خپل منځ کې خبرې اترې. دا استاذه چې ده د دې خپلې طالبې جینۍ نه تپوس کوي، وایي فاطمې ته وایي چې تا څه وکړه؟ نو هغه ورته وایي ما د خپل ورور خط راواخیستو. بیا ترې هغه تپوسونه کوي تا دا خط وویلو؟ هغه ورته او جي ما وویلو. نو دغه مکالمه د خپلو کې خبرې اترې دي. معلمه استاذې ته وایي، استاذه ښځه چې کومه استاذه د سکولونو کې ورته مس وایي، نو یا اردو کې ورته استانی وایي، استانی. نو معلمه معنی د استاذه. ما ورته مخې ته په سور بالپن باندې په سور مارکر استاذه لیکلې ده. ماذا فعلتی؟ ماذا معنی د څه، فعلتی تا وکړه، یا فاطمه تو اے فاطمه. دا استاذه د فاطمه شاګرد نه تپوس کوي، وای ماذا فعلتی یا فاطمه؟ اے فاطمه تا څه وکړه؟ فعلتی تا وکړه، ماذا فعلتی تا څه وکړه؟ ماذا فعلتی تا څه وکړه؟ یا فاطمه تو اے فاطمه. نو فاطمه جواب ورکوي تلمیزه معنی د شاګرده، تلمیزه شاګرده. اخذتو دا د واحد متکلم صیغه ده. دلته کې دا فعلتی چې دی کنه دا د واحد مؤنث حاضر صیغه ده. تا څه وکړه؟ تا. ماذا فعلتی معنی تا وکړه، او اخذتو ما واغسته دا د واحد متکلم صیغه ده. اخذتو ما واغسته رسالة اخی د خپل رور رساله خط، د خپل رور خط می واغستو. بیا ته استاذه تپوس کوي وای هل قرأتی معنی تا وویلو، تا ولوستو. نو هل قرأتی آیا تا وویلو الرسالة خط، آیا تا خط وویلو؟ نو دا شاګرد جواب ورکوي نعم او جی قرأتو ما وویله. قرأتو دا د واحد متکلم صیغه ده او قرأتی دا د واحد مؤنث حاضر صیغه ده. نعم قرأتو الرسالة او جی ما رساله وویله، ما خط وویلو. بیا ورته اوس دا استاذه وایي کیف اخوکی ستا رور څنګه دی؟ یعنی څه حالت کې دی، ښه دی یا مریض دی، څنګه دی څنګه نه دی؟ نو هغه ترې تپوس کوي کیف اخوکی ستا رور څنګه دی؟ چې سړي ته وایي ستا رور څنګه دی نو هغه ته وایي کیف اخوکا، او چې ښځې ته وایي ستا رور څنګه دی نو هغې ته وایي کیف اخوکی. دا کاف باندې کسره دا د مؤنث لپاره راځي، مؤنث حاضر لپاره، او په کاف باندې فتحه دا د مؤنث حاضر لپاره راځي، د مذکر حاضر لپاره راځي. کیف اخوکی ستا رور څنګه دی؟ نو هغه ورته وایي دا شاګرد ورته وایي اخی زما رور بخیرین ښه دی، په خیریت سره دی، زما رور ښه دی. ویدعو او هغه دعا کوي، یعنی هغه رور می دعا کوي لی ماته، ويدعو لي او هغه ماته دعا کوي. اخي بخيرين زما رور ښه دی، ويدعو لي او هغه ماته دعا کوي. ٹھیک شو؟ اوس ته بیا د استاذه تپوس کوي وایي هل کتبتی آیا تا لیکلی دی؟ کتبتی دا د واحد مؤنث حاضر صیغه ده. کتبتی تا لیکلی دی. هل کتبتی آیا تا لیکلی دی؟ الجواب جواب، تا دا خط جواب لیکلی دی؟ نو هغه ورته وایي نعم او جی کتبتو ما لیکلی. دا کتبتو د واحد متکلم صیغه ده، ما لیکلی دی. الجواب جواب. ٹھیک شو جی؟ اوس ته د استاذه تپوس کوي وایي هل کتبتی بیا د واحد مؤنث حاضر صیغه ده، د واحد مؤنث حاضر صیغه ده. هل کتبتی العنوان آیا تا پته لیکلی ده؟ آیا تا پته لیکلی؟ هغه ورته وایي نعم او جی کتبتو ما لیکلی ده العنوان پته. بیا ته استاذه تپوس کوي این ارسلتی تا لیکلی دی، ارسلتی تا لیکلی دی. دا د واحد مؤنث حاضر صیغه ده. دا استاذه ته د واحد مؤنث حاضر صیغه ورله استعمالی په تپوسونو کې، او دا شاګرده د واحد متکلم صیغه استعمالی د جواب دپاره. نو استاذه ورته وایي این ارسلتی الخطابه، این ارسلتی الخطابه. ګوره خط ته رساله م وایي، خطابه م ورته وایي، خطابه م ورته وایي. نو این ارسلتی الخطابه، این ارسلتی تا چرته لیږلی دی؟ این ارسلتی معنی تا لیږلی، این ارسلتی تا چرته لیږلی؟ الخطابه خط،
هغه ورته جواب ورکوي وایي ارسلتو ما لیږلی دی هو هغه یعنی دا خط الی لاهور لاهور ته ما دا خط لاهور ته لیږلی دی. نو دا د استاذ او د شاګرد په خپل منځ کې خبرې اترې وي. استاذ ته تپوسونه کول، شاګرد د هغې جوابونه ورکول. اوس کته یو څو جملې راکړي دي، په هغې کې د واحد مؤنث غایب صیغه استعمال کړې ده. یوه صیغه پکې د واحد مؤنث حاضر ده د فعل مضارع، او داسې بیا د امر صيغه پکې استعمال شوې ده. نو سعیدة تقول دا د واحد مؤنث غایب صيغه ده د فعل مضارع. سعیدة تقول سعیده وایي، سعیدة تقول سعیده وایي. فاطمه اخذت دا د واحد مؤنث غایب صيغه ده، واحد مؤنث غایب. اخذت هغې واغستو. فاطمه اخذت فاطمه واخستو. رسالة اخیها د خپل رور رساله خط، د خپل رور خط. اخیها د خپل رور رساله خط ته وایي. نو فاطمه اخذت فاطمه واغستو. رسالة اخیها د خپل رور رساله، د خپل رور خط. وفتحت الظرف دا اصل کې دی فتحت، خو چې کله د فتحت نه رستو الف لام راشي که نه، نو په دې فتحت دا تا ساکن وي، په ده باندې به کسره راشي. نو هغه د عربۍ یو مقوله ده الساکنو اذا حرک بالکسرة. ساکن له چې کله حرکت ورکې نو هغې له به د کسرې حرکت ورکې. نو اصل کې دا فتحت وي، داسې وي. ګورئ ورته دا داسې وي. فتحت څلورمه صیغه ده، د واحد مؤنث غایب صیغه ده. فتحت هغې کولاو کړو. نو اوس وګورئ دلته په دې الظرف باندې الف لام هم دی، ټیک شو جي. نو دلته کې به موږ بیا د تاله کسره ورکو. فتحت الظرف او هغې لفافه کولاو کړه. وفتحت الظرف او هغې لفافه کولاو کړه. وقرأت الرسالة دا قرأت دی. قرأت څلورمه صیغه ده، واحد مؤنث غایب صیغه ده، فعل ماضی واحد مؤنث غایب صیغه ده. قرأت هغې وویلو. اوس دلته کې په دې رساله باندې الف لام راغی، نو د دې الف لام د وجې نه به موږ په دې تا کومه ساکن ده د دې له به کسره ورکو. نو قرأت الرسالة وقرأت الرسالة او هغې خط وویلو. ثم بیا اخذت دا عمق شان اخذت څلورمه صیغه ده، فعل ماضی واحد مؤنث غایب صیغه ده. اخذت القلم والورقه بیا هغې قلم او کاغذ واغستو. ثم اخذت بیا هغې واغستو القلم والورقه قلم او کاغذ. وکتبت دا هماغه څلورمه صیغه ده، واحد مؤنث فعل ماضی واحد مؤنث غایب صیغه ده. وکتبت او هغې ولیکلو الجواب جواب. نو دا به موږ داسې وایو وکتبت الجواب او هغې جواب ولیکلو. وکتبت الجواب او هغې جواب ولیکلو. ثم وضعت دا وضعت بیا مماغه د فعل ماضی واحد مؤنث غایب صیغه ده. په دې ښکته جملو کې د فعل ماضی واحد مؤنث غایب صیغه په جملو کې استعمال شوې ده. ثم وضعت بیا هغې واچولو، بیا هغې کېښودو، واچولو. الرسالة نو ګورې په دې الرساله باندې الف لام دی، نو دلته کې دا تا ساکن وي، دا وضعت دی. وضعت خو په د دې الف لام د وجې نه به مونږ دا ساکن حرف لا زیر ورکو. نو دا به مونږ وضعت الرسالة هغې خط واچولو یا هغې خط کېښودو فی الظرف لفافه کې. هغې خط لفافه کې واچولو یا هغې خط لفافه کې کېښودلو. که ته د وضعت معنا واچولو کولی شي نو ویکه، او که ته د وضعت معنا د کېښودلو کې نو اومې موکه، دواړه معنی کولی شي. وکتبت وګورئ دا مقه په دې باندې اوس وګوره په دې علیه باندې الف لام نشته، نو کتبت مقه تا ساکن راله. څلورمه صیغه ده، فعل ماضي واحد مؤنث غایب صیغه ده. وکتبت او هغې ولیکلو. وکتبت او هغې ولیکلو. په دې کتبت کې هي ضمیر فاعل دی، هغه فاطمې ته راجع دی، یعنی هغې فاطمې ولیکلو. وکتبت او هغې ولیکلو علیه په هغې، یعنی د لفافې ته علا سره چې کوم د ها ده دا د لفافه یادوي، ظرف یادوي. وکتبت او هغې ولیکلو علیه په هغې، یعنی په هغه لفافه العنوان پته. وکتبت علیه العنوان او هغې په هغه لفافه پته ولیکله. ثم قالت ثم بیا قالت وګورئ دا قالت دا هماغه فعل ماضي واحد مؤنث غایب صیغه ده، څلورمه صیغه ده.
قالا قالا قالو قالت څلورمه صیغه شوه. قالا قالا قالو قالت نو دا څلورمه صیغه ده د واحد مؤنث غایب فعل ماضي. ثم قالت بیا هغې ووي، ثم قالت بیا هغې ووي، یعنی قالت کې هیه ضمیر هغه فاطمې ته راجع دی، یعنی هغې فاطمې بیا ووي. ثم قالت بیا هغې ووي لأخیها خپل رور ته الصغیر ورکوټي، یعنی خپل ورکوټي رور ته بیا ووي، خپل کشر رور ته بیا ووي. ثم قالت لأخیها الصغیر بیا هغې خپل کشر رور ته ووي، خپل ورکوټي رور ته ووي خذ. دا خذ اوس دا د امر صیغه ده د واحد مذکر حاضر د پاره راځي، یعنی واحد مذکر د پاره د امر صیغه ده. خذ ته واخله، خذ ته واخله، خذ ته واخله هذه الرساله دا خط، ته دا خط واخله. وضع وضع معنی ده دام د امر صیغه ده، د سړي ته چې وایي چې تی واچوه یا تی کېږده نو هغه ته به وایي وضع ها دا رساله یادوي. وضعها ته دا واچوه فی صندوق البرید د خطونو بکسه کې. صندوق البرید خطونو بکسه مونږ پښتو کې ورته خطونو بکسه وایو او داسې ورته لیټر بکس وایي، لیټر بکس. دا په دې ډاکخانو کې لګېدلي خلک چې خط یوسي په هغې کې ورچوي. وضعها ته دا واچوه فی صندوق البرید د خطونو بکسه کې، خطونو بکسه کې دا واچوه. نو دا د فاطمې باره کې دا ټول بحث شو. دا ټولې جملو کې مونږ د واحد مؤنث غایب دغه صیغه استعمال کړه او دې بره مکالمه کې د واحد مؤنث حاضر صیغه وه او دې اړخته د تلمیذ طرف نه چې کوم جوابونه وو په هغې کې د واحد مؤنث متکلم صیغه وه، د واحد متکلم صیغه وه. ټیک شو جی. نو دا چې کوم دا اخذتو قرأتو كتبتو كتبتو ارسلتو دا د واحد متکلم صیغې دي او دې اړخته فعلت قرأت كتبت كتبت ارسلت دا د واحد مؤنث حاضر صیغې دي او دې اړخته اخذت فتحت قرأت اخذت كتبت وضعت كتبت قالت دا د واحد مؤنث غایب صیغې وي د فعل ماضي او دا دوه پکې د امر صیغې دي خذ او وضع، دا دوه پکې د امر صیغې دي د مذکر دپاره. نو دا زموږ سره الدرس الثاني والثلاثون د 32 نمبر درس پوره سبقونه ختم شو. انشاءالله دې نه پس درسونو کې به بیا موږ د 32 نمبر درس تمرین حل کوو. نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.